نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق الله العظيم سورة النور اتلسما پارا اولنی آیاتنا دی دا سورت مدنی سورت دی په اعتبار د ترتیب قرآنی سلیریشتم د نزول په لحاظ سرا یوصل دویم دی سلور شپیت آیاتنا نه رکوعات باندې مشتمل دی د سورت خلاصہ او ربط پرون درس کې تیر شوی الله جل شانه په دې سورت کې د زنا متعلق حدود ذکر کړي حدود سلور قسم دي یو د حد الزنا بل حد سرقه دریم حد شرب او سلورم حد قذف یو انسان غیر شادی شده دی د زنا وکړه د تبسل کوړي سزا ملاويږي یو انسان غلا وکړه د لسو درهمو مالیت اندازا نو دی انسان تبا حد سرقا یعنی لاس بته کټ کول شي یو انسان شراب وسکل دی انسان تبا حد ملاویږي حد شرب یو انسان په یو پاک دامن زنانا یا په یو پاک دامن سړی باندې د زنا تهمت ولګو په گواهانو سره بیا ثابت نکړی شو نو دی انسان تبا د حد قذف یعنی مسلمان باندې د دروغ او تهمت لګولو د دې سزا او حد په دته ملو شي دا سلور حدود دي د دین علاوه وغټ سزاګان نور شریعت مقرر کړی دي یو رجم دي یو قصاص دي رجم یو شادی شده انسان دی د یوی زنانه سره بدفعلی زنا وکي نو د قران کریم فیصله د نبی علیہ السلام د حدیث متواتر او حکم دادی چې دا سړی او دا زنانه شادی شده دا دواړه به رجم کړي شي په کانو باندې ممړ کړي شي او یا قصاص دی نو قصاص یو سړی را ولګیدو بل مسلمان قصدن عمدن قتل کو نو د دې مسلمان قاتل قتل کول دا قصاص شریعت دا فیصله او دا سزا مقرر کړی دا حدود نو دا سلور دي حد زنا حد سرقه حد شرب او حد قذف الله پاک په دې رکوع کې دو سزاگان ذکر کی یو حد زنا او دویم حد قذف اللہ فرمائی کہ یو انسان غیر شادی شدہ دے اگر زنا اکڑا دا تسل کوڑی سزا ورکی او پدی سزا کی پدی باندې نرمی رحم دلی مکوئی سڑی دی یا زنانا دی دواړه شادي شدن ندی سل کوړي سزا ورته پورور کوي مپکه زیاتی کوي او مپکه کمی کوي او کله چې دا سزا ور کوي نو دا د مسلمانانو وړاندې ور کوي چې خلک ته عبرت حاصل کړي کله چې دا سزا تاسو دوی ته ور کوي نو مسله دا کپڑی بتی نو باسی د کپڑو سرب ورکوي البته
زیاتی چې کومې کپړې وي لکه مثال واسکټ دی بنیندي یا د یخ موسم په دوران کې ګرم ګرم کوټونه دي نو دا به د سزا په دوران کې وباسي چې د انسان ته د سزا پتا ولګي بل دا سزا چې ورکوي نو په داسې ځای به نه وهي چې دې سره د وجود خراب شي په مخ باندې په سترګه باندې یا په نازک ځای باندې به دته گزار نه ورکوي دته به سزا چې ورکوي وهل ورکوي په کوړو سره نو د بدن په جدا جدا ځایونو باندې به ورکوي او داسې سزا به نه ورکوي چې هغې سره دننه د غوښه کټ شي سرمن ته به سزا ورکوي چې سرمن ودردېږي لیکن چې غوښې ته نقصان ونه رسېږي چې دننه غوښه پرې کټ نه شي او داسې نرمۍ سره به هم سزا نه ورکوي چې هسې ګپ ورسره ولګوي او دته تکلیف محسوس نشي ځکه دا سزا ده شریعت مقرر کړی ده نو دا سزا به د شریعت اندازې مطابق ورکوي بیا الله جل شانه د انسانانو طبیعتونه ذکر کوي زناکار انسان د میلان د نکاح چې کېږي نو زناکار فحاش ښځه ته کېږي د کافر انسان میلان کافر زنانه ته کېږي اوس یو زنانه دا زناکار ده الله دې موږ او تاسو مسلمانان ته نه وساتي هغه لګیا ده په دې بې حیایۍ کې نو د دې سره پاک انسان نکاح کول نه غواړي البته که دا توبه وباسي نو بیا ورسره ډېر خلک نکاح کولو ته تیار لکه ډېر کله چې یو کافره ښځې ایمان نه وړي ډېر مسلمانان یو وایي زه ورسره نکاح کوم بل وایي زه ورسره کوم نکاح ورسره ټیک یا یو مشرک زنانه ده نو د دې مشرک سره خو د مسلمان نکاح حرام ده لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړ دا مسله مخکې په سوره بقره کې تیر شوی نو یو مسلمان د یو زنانه متعلق تاسو کو جدي سره نکاح قرآن کې الله آیت نازل کړ چې دا مشرک کافر ده دې سره تاسو نکاح مکوئ د دې په ځای باندې یو مسلمان وینځ سره چې نکاح کې هغه بهتر ده مسلمان نکاح د کافر سره او د کافر نکاح د مسلمان سره جایز نه ده اوس به کافر څوک کافر يهودي دي کافر عیسائی دي کافر قادیانی دي کافر شیعه دي د دې سره نکاح نه کیږي الله دې نه کیو مسلمان دی هغه مرتد شو شیعه شو قادیانی شو یا بل غیر دین ته وړېدو د دې نکاح خود به خود ختم شو دې ته به نه ګوري چې د دې زنانه کور روانېږي دا به دې بچو سره سکی زندگی وسره تیرول حرام دي او سړی مسلمان هو نکاح ټیک و چې سړی کافر شو نکاح ختم شو نو چې نکاح ختم شو دا دې سړی سره سکی دا چې باندې کې اوس بر دې زنانه کور روانېږي او دې بچو بس شو د زندگی بس چیر سکیږي خو سړی کافر شوی نو چې کافر شو جون تیرول نشته باځه خاطر کې مسلمان ولا څه کیو بوته کې مخکې ورځ کې خبر شو یو سړیو خسته مزیدار غټ غټ ګیره و ګیره کې سپینم لګیدل د سکول استاد لوري واده په یو مسلمان او مسلمان بیا شیعه شو بیا دې دوس قتل وې دا لور مې د کور روانه هغه بیا ناسته غټ دوس خجبه پختو جمع کې به د جمع منځونه به هم کول مې دې دوس توسو خو بیا د الله پاک فضل اشیاء الله مردار هغه سره زنا ختم شو او چې مسلمان زنانه ده کافر سره دی جون تیرول دا حرام دی مسلمان سړی دی د کافر زنانه سره د دی جون تیرول حرام دی او حرام کې او ځکه کېدل ته زنا وي نو یو مسلمان چرته د خپل لور کور په زنا خوشالي
خو چې خوشحالي کې نه پېښه چې دا هغه دیوس دی اگر چې خیسته کړي به پریږدي او غټ دوس دی سړی اوس هم ژوند دی الله دې ته هدایت وکړي هغه زنانه غریب اوس هغه شیان الله خلاص کړه چې مړ شو الله فرمایي چې مسلمان میلان د کافر ته نه کیږي مسلمان میلان د زانیه زنانه ته نه کیږي او دا شان د کافر نکاح د مسلمان زنانه سر نه کیږي بیا الله جل شانه مسله د قذف ذکر کړي چې پاک دامن سړی باندې یا پاک دامن زنانه باندې زنا تهمت کو لګیدو اوس د دې د پاره پکار دادي چې سلور گواهان دا سړی قائم کی چې دې سړی زنا کړي او دې گواهانو لیدلې یا دې زنانه زنا کړي دا او دې سلور گواهان دا خبر لیدلې دا لکه چې گواهان قائم کړل سلور سړی عادلان د دې زنانا یا د دې نارینه په زنا باندې گواہی ورکی خدای ته به د زنا متعلق سزا ملو شو او کنا قائم نکړل او دې مطالبه وکړه چې سیوا په مار د زنا تهمت لګولې گواهان قائم کا د مسلمانو قاضي ته فیصله راغلا قاضي په مطالبه کې چې د زنا تهمت د لګولې گواهان ستا کوي راول او کنا گواهان ني قاضی سے فیصلوں کی دی په مسلمانانو غلط تهمتون لګئی اتیا کوڑی سزا ورکړي سبا مسلمان زنانه نارینه باندې سو غلط تهمت نه لګي اوس کو تهمتون نشته اوس مسلمانان په زنا کې یا مبتلا دي یا په زور او یا په رضا بلوز به خبري په یو مین روډ موټر وې باندې یو درې سلور به حیا را جمع شوی دي او د یوې زنانه سره د دریو بچو وړاندې بدفعلی کړي دا زمونږ د مسلمانانو ریاست مدینه دی وای دا د مدینه ریاست جوړو ما دا غ ریاست د مدینه دی لاهور موټر وې باندې پروډ باندې ته سوچ کو چې دا کم حال شو اوس په خپل ځان خپل ساتي حکومت عاجز دي چې ستا حفاظت کوي حکومت خپل ځان حفاظت نشي کولای ستا به حفاظت کوي نو کله د گواهانو مطالبه شو گواهان پیش نکړي شو دې انسان ته به سزا ملو شي دا سړی به محدود فی القذف وګرځي او دا سړی دی به مردود شهادت وګرځي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې ټول عمر به د دوی گواهی بیا نه قبلېږي دا محدود فی القذف شو دا دروغجن شو اگر چې توبه وباسي خدای د گواهی به بیا نه قبلېږي دا مسله د حد قذف ذکر شو د دې نه بعد مسله د لعان ذکر کیږي یو سړی د خپل ځان خپل بیبي باندې تهمت ولګي چې دې زنا کړې ده یا دا بچی زمانه نه دا د زنا نه دي قاضي سے پیرو غواړي تاسو راشي تا چې په خپل خزه باندې د زنا تهمت لګول دي یا دي د دې خپل بچی نه انکار کړی دي سلور گواهان په دې خبره قائم گواهان نه قائمه د دې نه بعد به قاضي صاحب دي په جیل کې واچي او سوایا فرشتیا دي ویلی وی لعان او کچه گواهان در سر نشتا لعان د لعان طریقه کتابونو ذکر کړی دا سړی به وای چې زه په خپل خبره کې رښتوریم او کچره ما په خپل خزه باندې دروغ ویلی نو په ما د الله پاک لعنت وي دا سړی به سووي اشهد بالله انی لمن الصادقین فيما رميتها به من الزنا زګواهی ورکوم په الله باندې چې دې خزه زنا کړې ده او زه رښتونی یم سلور پیری بدا خبر وکي او په بنظمه پیره به وای په ما د الله لعنت په کما دروغ وي دا سلور پیری د سړی دا گواهی ورکول داسې دي لکه چې د سلور گواهان قائم سلور پیری په بنظمه پیره به لعنت وي زنانه بیا دا غینه بعد گواهی ورکی دا زنانه وای اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا زګواهی ورکوم په الله چې
چې دا خاون مې دروغجن دي او زه رښتونی یم په دې خپله خبره کې دی دروغجن دی. څلور پیرې به دا ښځه ووایي، پنځمه پیره به دا ښځه ووایي چې په ما د الله غضب وي که چېرې ما دروغ ویلي او دې خاون مې رښتیا ویلي. لعان به وشي. د دې نه بعد به قاضي صاحب دا ښځه خاون جدا کړي، د دې په منځ کې نکاح ختمه شو. دې ته مسله د لعان وي. اوس که سړي تهمت ولګو او سړی لعان نه کوي، لعان نه کوي، قاضي صاحب په جیل کې واچي ووایا لعان کې که د خپل ځان تکذیب کې، که لعان وکړو خو نکاح ختمه شو، او که لعان ونه کړو قاضي صاحب په جیل کې واچي شوی یو طرف ته. نو که دی وایي چې ما دروغ ویلو نو حد قذف به ورکړي، اتیا کوړې به ووایي، او که نه وایي چې دروغ مې نه ویلې نو دی به مجبوره کړي په لعان چې شبه لعان وسو. چې لعان وکړو د ښځې خاوند خپل منځ کې به تعلق ختم شي، او دا مسله د لعان نو په دې آیاتونو کې ذکر کېږي. نو الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په برکت د نوم د الله چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی. سورۃ انزلناها وفرضناها، دا سورت منگ نازل کردی دی دا وفرضناها، او منگ مقرر کردی منگ احکامات دا دی فرض کردی. وانزلنا بیا آیات بینات، او منگ نازل کردی پدی سورت کی آیات واضحہ لعلکم تذکرون، دا پارا دی چتا سنتیت حاصل کی. الزانیتو زناکار زنانا غیر شادی شدہ، والزانی او زناکار سڑی غیر شادی شدہ، فجلدو کل واحد منہما، تاسو وحی ہر واحد دا دیدوارنا، مئت جلدت سلکوڑی، ولا تاخذکم بہما رأفت فی دین اللہ، او تاسو منسی فدیدوارو باندی رأفت نرمی و ترس فی دین اللہ فحکم دا اللہ پاکی. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، کچر تاسو یہ ایمان لرن کی پا اللہ باندی و پورز دا آخرت باندی. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، او پکار دی چې حاضر شي سزا د دې دواړو ته طائفة من المؤمنین، یو جماعت او ډله د مؤمنانو نه، چې خلک وویني چې لکه د زنا متعلق ورې دونه غټه سزا ده، آینده به خلک زنا نه کوي. اوس دا زناګانې ځکه ډېرې زیاتې دي چې سزا نشته، حکومت کی قانون نشتا، اسلام کی شتا لیکن حکومت او وطن کی نشتا. کہ اسلام قانون بھی زناگانے بختم شی، جنگ جگڑے بختم شی، بے حیائی بختم شی، زنانہ و بے پردگی ختم شی، مسلمانان با امن باند شی. لیکن افسوس دادی چی اسلامی قانون نشتا. الزانی لا ينکح، زناکار سڑی نکاح نکی پخپل طبیعت سرا، الا زانیتن مگر زناکار خج سرا. کنت ہر جنس با ہم جنس پرواز، ہر جنس د خپل جنس سره پرواز کی. کوتر د کوتر سره ګرځي او کارغان د کارغان سره، کبوتر با کبوتر، باز با باز، خپل سیل سره ار مرغه الوزي. نو چې وسړي زناکاری داغه میدان پاک دامن زنانه ته نه کیږي، ځکه هغه چې ما بیا منه کوي. یو زنانه زناکاری نو داغی میلان پاک دامن انسان تا نکیگی، ذکر چی ما بیا دی بی حیائی فضولیات تا نمانکی. اللہ فرمائی چی دی میلان اگا چاہتا کیگی چی دی پشان. او مشرکتن یا کافر زنانتا، والزانیتو زناکار زنانا، لا ینکحوها دانکا نکی، الا زان مگر زناکار سنی سرا، او مشرکن یا دا مشرک کافر سرا. نور که مسلمان دا زناکار زنانہ سے نکاح کی جائز دا، لیکن میلان یو بلتن کی. وحرم ذلك على المؤمنین، او حرام کلیشوی دی دا کاری دا مشرک انسان سر نکاح على المؤمنین پر مومنانو باندی. والذین یرمون المحصنات، او غسڑی چی دی وشتل کی پاک دامن زنانو لرف زنا باندی. ثم لم یأتو بیاربات شہداء، بیادی رات لرن کی پسلور گواہانو باندی. فجلدوهم 80 جلدا، پس داس وحید بی اتیا کوڑی. ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، او تاسو مقبلوی ددوی دپارا گواہی ہمیشہ، دیو مردود شہادت سی. واولئک هم الفاسقون، او دا کسان چی دی فاسقان دی. الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا،
مگر فاسقان ندی پاغ وقت چی توبہ وباسی من بعد ذالک پس دی سزانا واصلحون کامال شروع کی فإن اللہ غفور رحیم پس بے شک اللہ پاک بخون کی مہربان ذات دی والذین یرمون ازواجهم مغسلی چی دی اولی خپلی بی بیانے پا زنا باندی یاد نفی د خپل ولد کی ولم یکن له شهداء او نوی دوی د پارا دی خاوندان د پارا گواهان الا انفسهم مگر خپل ځانونه د دوی فشهادت احد پس گواهی د یو کس د دوی اربع شهادات بالله سلور گواهی وي په الله باندې انه لمن الصادقین چې یقینا دا سړی د رښتونو نه دی سلور پیری باندې وي والخامسه او بنزم پیر بدا سړی وي ان لعنت الله علیه چې لعنت د الله دی په دې سړی باندې ان کان من الکاذبین کچری دی دروغجن په دې خپل خبره کې سلور پیری وي او بنزم پیر بدا وي ويدرؤ عنها العذاب او د فقوي بدا خزد خپل ځان نه دا تهمت د زنا ان تشهد دا چې دا خزب گواهی ورکی اربع شهادات بالله سلور گواهی په الله باندې سلور پیر الله گواهی انه لمن الكاذبين چې یقینا دا خاون می دروغ جن دی په زنا تهمت لګول کی والخامسه ان غضب الله عليها او بنزم پیر بدا خز او چې غضب د الله دی په دې خز باندې ان کان من الصادقین کچری وی دا خاون د رښتونو نه کچر دا خز گواهی نه ورک او منشم قاضی سے بدا جیل کې واچي چې جیل کې واچي نو یا بدا او چې ما زنا کړی ده د زنا سزا به ته ملو شي او یا به وي چې نماز زنا نه ده کړی نو لعان به وکړي جدای براوي والخامسه ان غضب الله عليها او بنزم پیر بدا خد گواہی ورکی بنزم پیر بد وچ غضب د الله دی پدی باندې ان کان من الصادقین کچری ودا خاون رښتوننا ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کچری نوی فضل د الله پاک پتا سو باندې او رحمت د الله پاک پتا سو باندې نو خامخابه تاسو هلاک کړي وي ان الله او یقینا الله پاک دې تواب توبه قبلون کړي حکیم نو ذات حکمت والا ذات دی